نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او مسافر ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دلشاد خاکسار سره د خپلو سوالاتو مفتی منیر شاکر صاحب سره موجود دی. د ما چې کوم سوالات راوړي دي مفتی منیر شاکر صاحب له هغوی به ماله د دقه خبرو جوابونه راکوي او تاسو مینوال چې کوم دي کتونکي کوم دي مسافر یاران دوستان چې کوم دي خاص کر د ما زړه د مسافرو دپاره ډېر څه غواړي چې زه دا پروګرامونه وکړم ځان هم پوه کړم او هغوی ته هم پوهه ورسېږي. موږ د کیمرې په وساطت سره مفتی منیر شاکر صاحب سره دعا سلام کو او بیا ورته خپل سوالونه مخکې کړو. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. په خیر راغلی مفتی صاحب. ورمر نیوز چې نن تاسو له راغلی دی او تاسو په خپل چینل کې میلمانه کړي یې د یو څو سوالونو په غرض باندې چې هغه مونږ تاسو ته وویو. مفتی منیر شاکر صاحب ړومبې مونږ ته دا ووایه چې مفتی منیر شاکر صاحب د ورمړو لمنې ته شګې کلا ته توحید آباد ته په څه غرض او په څه میشن راغلی دی چې دا ځای خوښ کو دلته کې راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. دا د دنیا قانون دی چې کم سړی بسم الله ووایي او بیا دروغ وایي نو دا سړی مسلمان نه. صحیح انشاءاللہ چې موږ کمی خبرې کوو ہمارے ذہنوں پر چھائے نہیں ہے حرص کے سائے، ہم جو محسوس کرتے ہیں وہی تقریر کرتے ہیں. 2012 خوا و شا خبره ده چې زه په خپل وطن کې ډیر د تکلیفونو او د مشکلاتو زندگی ما تیروله. زما په دې شګې کلا توحید آباد کې یو ملګری دی محمد سید ورکزی. دا زما د سن 97 ملګری دی. دی راغی چې کله زما حالات ولیدل ما ته وویل چې خوښه دی نه ده څه به کوې دې ځایونو کې په دې مصیبتونو کې ګیرې زما علاقې ته راشه ما ښه ښکلی جومات جوړ کړی دی. دا 2012 خبره ده او هلته به بس الله دین به بیانوي. زمونږ په علاقې کې ډېر اختلافات دي لنجې دي که ته راشې نو ما ورته دا عذر پیش کو چې وروره تلل په پیسو باندې کېږي. زه غریب سړی یم زما دومره وسم نشته چې زه ورمړو ته لاړ شم او ورمړو کې مې خپل ځای نشته په کرایو به اوسېږم. نو دغه وطن کې که نور څه نه کم از کم د کوټګۍ خو مې خپله ده. نو په دې باندې محمد سید ورکزی غلی شه واپس راغی. څه وخت پس کال یا 2 کاله پس زمونږ په علاقه کې مزدورۍ ته راغلی و. یو د ورمړو ملګری دی شیر علي نامه یې ده د غفور حاجي صاحب زوی دی. هغه به زمونږ په علاقه کې د ونو کټینګونه کول او ما سره به میلاوېده. نو دې محمد سید ورکزی هغه سره خبرې اترې کړې وي د کلي والا خپل مابین کې چېرې مفتي صاحب ته مې داسې ووي هغه راته ووي چې ځای مې شته نه څه به پردو ځایونو کې اوسېږم. نو 2013-14 کې غالبا چې دوی دواړه راغلل ما ته ووي چې مفتي صاحب زمونږ علاقې خبره تا سره ما کړې وه. ما ورته ووي چې یاره خو تا ته خو ما جواب در کړی و چې ځای مې پکې نشته او جومات ستا دی سبا به دومره غونې زور در باندې راغلی وي او بیا به چې کوم دی جومات نه ما وباسې ځکه چې حق خبره کوي اختلافات خو راځي. نو ما ته محمد سید ووي چې د جومات خو به زه تا سره سټام ولیکم چې جومات ستا زما او پکې ډو واک نه. ما ورته چې بس هغه د خدای تعالی اجر درکړي خو ځای نشته. نو دی شیر علي د بر کلي والا راته ووي چې مفتی صاحب د 10 مرلو باندې به دې ګزاره وشي. ما ورته ووي چې بالکل. وی چې بس 10 مرلې دې ما سره شوي یو کانال دله در کوم فی سبیل الله. دا خو ډېره ښه خبره ده خپل وطن نه چې سړی ځي خپل ځای له به ځي او زه بېوسه یم. وخت تېرېده دا خبرې دوی ما سره وکړي چې زه به ځای در کوم. دا بل ووي چې زه به جومات در کوم او ته به دلته د الله د دین مسله کوي او بس وخت به دې ښه تېرېږي د وطن جاخو نه د تربورانو خبرو نه د ځمکو حسابونو نه دغو نه به خلاص وي. ما ښه بیا د ځای د جوړېدو خبره نه وه. نو بیا دې محمد سید کله یو سره ذکر کولو کله بل سره ذکر کولو. نو زما یو خاص ملګری دی. هغه ملګري
په یو ځای باندې پیسې ما ته راکړې چې دغه باندې به ته کور جوړ کړي. نو یو ملګري د کور پیسې راکړې، بل ملګري ځای راکړو، بل ملګري جومات راکړو. راغلم په دې اعتبار چې دلته مې ځای هم مفت شو، مکان مې هم مفت شو او جومات هم راته میلاو شو او دې علاقه کې غیر چاپیر مو چې پوښتنه وکړه او زه ورمړو ته تلم راتلم. د ورمړو دا خلک مې لغونې خوښه مو چې دا ډېر غیرتي خلک دي. دا بدې دشمنۍ چې په چا کې وي دا اکثر غیرتي خلک. نو ما وی دا خلک هم غیرتي دي، پاک خلک دي داسې. نو لہذا دا علاقه به د نورو نه ښی. بس په دې اعتبار باندې راغلم او الحمدلله وخت رو. مفتی صاحب شکمنه خبره دا ده چې یو خوا مفتی منیر شاکر صاحب په مولیانو او په چاندو باندې اعتراض هم کوي، ټیک شو. بل خوا چې کوم دی مفتی منیر شاکر سره روزګار نشته دی، نوکری نشته دی، 14-17 لاکھ روپو ګاډي کې ګرځي، ټیک شو جی. د کور کابینه چې کومه ده دا هر څیز کم طرف نه راځي، کم طرف نه برابرېږي جی. ښکلی سوال دی، الله دې تاسو له اجر درکړي. دا هغه سوالونه دي چې د خلکو هم په ذهن باندې اشکالات شته وي. واقعي خبره ده چې دا سوچ عوامو کې چې کله دا سوچ پیدا شي چې زما دا مولا وی دا او کوي دا، نو دا د قول او فعل کې تضاد ولې دی؟ نو یا په کار دی چې سوال وکړي یا په کار دی چې اعتراض وکړي، کني کم از کم ځان ته وساتي. بالکل ښکلې خبره ده. ټولو ناول خبره دا ده چې زما کاروبار نشته، زما څه شی نشته، زما دا دومره ښکلی ګاډی ولې دی. نمبر در کومه 0306 56 200 او آخر کې دی 39. دا یو نمبر دی. بل نمبر دی 0301 5933 او بل نمبر دی 0306 086967 دا سړی دی سیدا جان نامه دا د کورم ایجنسی دی او دا د سبسټون کاروبار کوي. ما ته ګاډی دا اغستی دی. 3 نمبر مې د لدر کې په کار دی چې خلق ور سره رابطه وکړي. کم ورور چې ما ته ګاډی اغستی و هغه دی الله وبخي، هغه اوس وفات شوی دی، خو دا ورور ژوندی دی. ګاډی ما ته دوی اغستی دی. بقي پاتې شوه زه د کور ګزاره څنګه چلوم، زما د کور ګزاره څنګه کیږي. داسې وخت هم راغلی دی چې ما کتابونه خرڅ کړي دي، ما پې ګزاره روانه کړې ده. داسې وخت هم راغلی دی چې ما د ملګرو نه قرض کړی دی او ډېر ملګري کېدای شي هغه ما ښودلي وی چې هغوی نه مې قرضونه کړي دي، بیا مې وروسته ورته څه شی خرڅ کړی دی، قرض مې لنډ کړی دی. اوس دغسې ملګری لکه دا ګاډی چې چا راته اغستی دی، دغسې بعضې ملګرو په توسط باندې زما د زوی داسې وړوکی غونې کاروبار شته دی، اغستل خرڅول کوي، د دې ملګرو په ذریعې باندې جوړ دی او الحمدلله په هغې موږ زندګي تېرو، نه چاته سوال کوو، نه چاته ورغلي یو. او که څوک مدرسې دپاره پیسې راوړي او مدرسې دپاره یې راکړي نو ښه خبره ده. سوال پورته کېږي مفتی منیر شاکر شرعي سړی دی، خبرې خو به تاسو ته رسیږي، خو نن دا تپوس زه کومه چې آیا د خلکو ګمان غلط دی او که نه د خلکو دا خبره ټیک د مفتی منیر شاکر صاحب تیزوالی کوي؟ ښکلی سوال دی. اول به د قرآن په حواله جواب درکم، بیا به د پښتو په حواله رستو. قرآن کریم کې سورت سواد کې 23 سپاره کې 62 نمبر آیت کې الله فرمایي ما لنا لا نرى رجالا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. وی چې د قیامت پر ورځ کله چې د جنت او د جهنم فیصله وشي نو جنتیان جنت کې، جهنميان جهنم کې پریوزي، نو جهنميان به یو خوا بل خوا ګوري، زما په شان شریان به لټوي. چیرې پلان کې خو ډېر لوی شر پسند و، پنجپیری و، بېدینه و، خراب سړی و، قتلونه یې کړي و، جنګونه یې جوړ کړي و. دا خو به هم په جهنم کې وي، ځکه چې زه راغلی یم نو زه خو ښه سړی وم، نیک سړی وم، نو دا خلک خو به هم پکې. نو د قرآن دا آیت وایي چې کله دی ښه ستړی شي دی به پکې خلک ونه ګوري چې کم دی لټوي، نو دی به چغه وکړي. دا جهنمیان به الله ته وایي ما لنا، ای الله په موږ څه چل شوی دی، لا نرى رجالا چې موږ هغه سړي نه وینو، نعدهم من الاشرار
چاته به چې موږ شر پسنده وي موږ به وي چې دا ډېر شري سړی دی هر ځای کې جنگ جوړوي هغه سړی خو موږ له په دې جهنم کې نه ښکاري مخکې بیا یو بل ټکی کوي اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار ای زما ربا دغ سړي پسې موږ هسې پراپېګنډې کړي دي مسخرې مو کړي دي یعنې زمونږ دا خبرې ټیک نه وي که نه دی په جهنم کې شته زمونږ سترګو باندې څه چل شوی دی نو پس د هغې نه به ورته پته ولګي چې هغه په جنت کې دي نو دنیا کې چې کم خلک د دین په وجه شرپسند وي هغه خل جهنم کې لټوي خو جهنم کې وي نه هغه وي جنت کې او د قرآن د آیت نه پته لګي چې دینداره خلقو ته نیغې خبرې کولو والا خلقو ته ما لنا لا نرى رجالا كنا نعده من الاشرار اگر ټکي غالبا چې ما پرېخو ما لنا لا نرى رجالا كنا نعده من الاشرار نو بهرحال هغه خلک چې څوک د دنیا کې د دین په وجه شری ګڼي هغه به جنت کې وي جهنم کې بنوي دا د قرآن جواب پاتې شو د پښتو جواب د پښتو جواب به زه صرف د ورمړو خلقو له ورکما چې دا زما کلی دی زما ځان دی زما ځیګر دی زما رونه دي دوی نه به زه دا پوښتنه وکړم چې زه یو همسایه سړی یم ستاسو همسایه یم ستاسو علاقې ته راغلی یم میلمه یم او په دې وجه راغلی یم مخکې خبره مې وکړه چې په دې ټولو علاقو کې ورمړیان راته زیات غیرتیان او نر خلک ښکارېږي ځکه راغلی یم بله ورځ چې جنازه وه زه ستاسو جنازو لم درځم مبارکیو لم درځم ښې بدې لم درځم دې دپاره چې تاسو زما خوښ او تاسو پښتانه ګڼم تاسو مسلمان ګڼم رونه مو ګڼم کلیوال مو ګڼم بله ورځ زه یوې جنازې له درغلمه او ما جنازه کوله په جنازه کې ما مسله بیانوله او مسله مې کومه بیانوله که هغه د شر مسله هم راته ووایه اواز مې په دې خبره باندې شروع کو چې خلقه دا جنازهګاه د عبرت ځای دی دا د دنیوي د خبرو د لویې د نفرتونو ځای د عبرت ځای دی د نفرت ځای نه دی نو ما ورته ووی چې خدای د پاره نفرتونه به نه کوو د عبرت د پاره چې موږ تاسو دا کم ځای کې جنازه کوو دا موږ ټول خلق راغلي یو په دې نیت باندې چې د دې مړي سفارش وکړو الله ته چې یا الله موږ تا ته غاړه تړلي راغلي یو د دې سړي سفارش کوو نو خدای د پاره موږ تاسو یو کلی یو قوم یو کور یو په کار دی چې خپل مابین کې یو بل سره نفرت نه کوو مینه محبت وکړو او که څوک نفرتونه او جنګونه غواړي کشمیر کې افغانستان کې په چیچنیا کې خلک شته دي هلته دې لاړ شي دغه خبره مې کوله چې ستاسو د قوم مولیانو او بعضې ناپویه خلکو چغې جوړې کړي چې غلی شه او پرېږده ټایم پوره دی او شورې شروع نو ته سوچ وکړه د شر زه جوړوم که شر خلق جوړوي زه د الله د دین مسله بیانوم ټایم هم صرف 1 منټ پیا وخت دی او دې خبرې سره صرف 1 منټ ما 8 منټه اورېدلي وو چې 8 منټه صرف 1 منټ صرف یو څوک به ثابت نه کړي صحیح دا ټولې خبرې تا خو دا به م اورېدلي چې یاره مفتي صاحب غدې په بلوټونه ووال سوال نه پیدا کېږي که چا دا خبره قیامت پر ورځ ثابت کم زه مجرم دا خو خوشي خبرې دي خلک یې کوي ما درته وویل چې کلمه تیره کړي او بیا دروغ وي یا کافر وي 1 منټ صرف په ټایم اوخته او صرف سوچ سمجھ کری زما بې عزتي کوله شورې جوړ که نو ته سوچ وکړه دا شر دی جوړوي که شر زه جوړوم یوه خبره دویمه خبره په دې ټولو کلو کې چې کله نظر راغلی یم مختلفې قسم پراپېګنډې به تا اورېدلي وي د ستا سوالونه هم د دغو خلکو په وینا باندې جوړ شوي دي نو آیا په ایمان ووایه ما دوی پسې خبرې کړي دي که دوی ما پسې خبرې کوي زه د دوی په زندګۍ ګوته اوچتوم که دوی زما په زندګۍ ګوته اوچتوي ما د دوی په تقریرونو کې شر جوړ کړی دی که دوی زما په زندګۍ کې شر جوړوي او بله خبره جي د دې جنازې نه پس زه به د سړي نوم نه اخلم ځکه چې نومونه اغوستلو کې زهر وي په دې برو ورمړو کې د یو سړي په وجره کې باقاعده مشوره شوې ده چې مفتي صاحب ته به جواب ولیږو چې زمونږ جنازو له دې نه راځي نو شر دوی جوړوي که شر زه جوړوم نو چې کله ته لار کې ودرېږي ما په کاڼو ولې او ما له کنځلې کوي ما ته کله یو ځای راپاڅې کله بل ځای کې او د علم او د هنر حال دی دا وي چې د کتاب نه نه خبر مسله دله نه درځي الحمدلله زما د مقابلې یو شی تا سره نشته نو چې ته شور جوړوې زه دله سبا اوسه پورې خو لا ما ګزار نه دی درکړی نو چې یو سړی ما له کنځل کوي شور جوړوي سبا یې زه خولې ته ووهم نو شر به ده جوړ کړی که ما به جوړ کړی دا خبره
مفتی صاحب د یو علاقې روایت بدلول چې کوم دي دا خامخا ټیم اخلي ټیک شوه. مفتی منیر شاکر صاحب چې پوهیږي چې د ما په یو خبره باندې یا د ما په د غزیه ته په تک باندې شر جوړیږي نو شر ښه خبره ده که بده خبره ده؟ شر بده خبره ده، خو چې شر وپېژندی شي چې شر دی څه شی، سبا به څوک خپل کور والا رانیسي په مینه باندې او هغه به تیا خوا دې خوا تښتي، بل سړی به وایي چې دا ته شر جوړوي، نو ښځه خو سړی راښکلوي هم مینه م ورسره کوي، دې ته خو شر نه وایي. نو شر پېژندل پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله دنیا متحده وه، خلک جوړ وو، مینهوال وو. د صفا غونډۍ ته یې ټوله دنیا راوغوښته، ولې ووی چې خلکو ووایه چې لا اله الا الله، او خلکو په کاڼو ویشته. شر چا جوړ که؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه مخکې خو جګړه نه وه. رسول الله دا خبره ولې کوله؟ ښه پوهېده چې زه دا خبره کوم شر پې جوړېږي. ولې یې کوله؟ د دې جواب دې ستا د قوم خلک ماله راکړي، بیا به زه وله جواب ورکم. یې وه نوح علیه السلام سره خلکو جګړه په څه جوړه وه؟ لا اله الا الله. یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. ابو ذر غفاري خلک په څه شي والی و؟ لا اله الا الله. نو چې یو سړی حق مسله کوي او د قوم د علاقې ګنده او ناکاره رواجونه بدلول غواړي، خلکو ته د الله او د رسول مینه ورکول غواړي، او خلکو باندې خفه کېږي چې زما دا ورمړ زما قوم دی، زه به دلته مرم، دلته به رغېږم، خبده به مې کېږي. زه د ورمړو قوم ته دا غواړم چې دوی جهنم ته لاړ نه شي، موږ ټول د جنت والا جوړ شو، دوی کې بدۍ ختم شي، دوی کې اختلافات ختم شي، او دا خلک کې خوري، مولیانو پیرانې په طریقې خوري، څوک تینا مستی خوري، څوک تینا پی خوري، څوک تینا پیسې اخلي، څوک تینا ځمکې اخلي، څوک تینا چیشي اخلي. دا عزت او دا ښځې دمونو له ورځي، دا ټول عزتونه د دوی بچ شي. د دې دپاره زه د قرآن او د سنت په خواږه خوله باندې بیان کوم، او دی را پاڅي زما په بیان کې شور کوي یا جنگ جوړوي. نو آیا په پاکستان قانون کې او د اسلام په قانون کې دا شته چې یوې علاقې نه به څوک آزاد سړی څوک منع کي او د دین خبرې نه به یې منع کي؟ نو که دا زه د دوی د لاس نه مې څوک نه دي رانیولي، ښه پوهېږم چې وخت اخلي، خیر دی کال دی واخلي، لس دی واخلي، ما خو څوک رانیولي نه دي، ځکه زه دا چاله جواب هم نه ورکوم. خو چې هغې باوجود دوی مشورې کوي چې جنازو له به نه راځي، حالان کې زما خلک د دوی نه څه کم نه دي، زما ملګري دي، څوک به مري، ما به جنازې له بوځي. ستا جنازه کې زه شور نه کوم، زما په جنازه کې ته ولې شور کوې؟ نو شر دوی جوړوي که زه یې جوړوم؟ زه خو لګیا یم دغه دین طرف ته خلق راغواړم، دا د الله طرف نه زما فریضه ده. نو چې اوس دوی په یو روغې خبرې باندې شر جوړوي، نو دا شر خو بیا دوی جوړوي، زه یې نه جوړوم. مفتی صاحب خبرې مو ټولې هم په شر باندې وکړي، خو دا راته ووایي د باړې چې کوم جنګ تیر شوی دی په هغې کې مو کمزوی کمرور شهید شوی دی، یا داسې یو قرباني چې مفتی صاحب پکې مالی او بدني قرباني کړي؟ نو ټولو نه اول خبره خدا ده چې قرباني به سړی هغه ځای کې کوي چې کوم ځای کې سړی یو کار کوي. په باړه کې ما جنګ کړی نه دی، نو زه به پکې څه قرباني وکړم؟ زه د باړې نه راوتی یم په 15 جنوري 2006 باندې، ځان سره یې نوټ کې، 15 جنوري 2006 جنگ جوړ شوی دی په جون جولای کې. زما د راوتو نه تقریبا 4-5 میاشتې بعد جنگ جوړ شوی، کېدای شي دې نه هم لږ وروسته وي. نو د باړې جنگ زه ذمہ دار نه یم، زه په هغه وخت کې راوتی یم چې په باړه کې یو مړی نه و شوی. ما درته 15 جنوري 2006 وښودو، 15 جنوري 2006 پورې صحافیان، سرکار، دانشور، دې ټولو ته چیلنج دی 15 جنوري پورې دی په باړه کې جنگ وښیي، په باړه کې دې مرګ وښیي، په باړه کې دې یوه څپېړه وښیي چې چا چاله ورکړي. زه چې کله د حکومت زور و چېره ته به موځې، پیر صاحب رحمان ووتو، ته به موځې نه به پاتې کېږي، یعنې بیمار غاښ سره یې روغ غاښ هم ایستو. نو 15 دن مخکې پیر صاحب رحمان صاحب ووتو، 15 دن پس زه حکومت را وایستم. زما را ایستو نه پس خلک څه کوي، حکومت څه کوي، د هغې زه ذمه دار یم. مفتی صاحب ګمان
د خلکو مایند او ګمان داسې جوړ دی او دا سوال پورته کوي ډیرو خلکو چې مفتي منیر شاکر صاحب خپله د سرکار د طرف نه ښه مضبوط سړی دی. دا خو هغه خبرې دي چې په کورونو کې خلک ناستي جوړوي او بعضې زما داسې خبرې هم بعضې په دې میډیا باندې نشر شوي دي چې هغې نه خلک استدلال کوي. لکه ما یو ځای کې ویلي دي چې زه خو باړې ته چې کم دی د حکومت په مشورې لاړم چې زه د هغه ځای نه د جنګونه ختم شي. نو هغې نه حکومت نه مراد اداري نه دي خو خلک پوهېږي نه. عوام ما پسې راغلي وو، شیخ سراج الدین صاحب رحمت الله علیه او د هغه په واسطې باندې ما پسې سوال جواب وشو. ما ورته وویل چې وروره کورم ایجنسۍ کې هم زما په موجودګۍ د حکومت اعتراض و، زه باړې ته چې لاړ شم بیا به حکومت وایي چې دی دلته څه ته راغی. نو د وخت پولیټیکل ارباب شهزاد و، هغه سره دا قوم خبره وکړه. ارباب شهزاد ورته ووایي چې د کم پلان ستاسو دی چې په دې علاقه کې بدۍ او دشمنۍ ختم شي، دی کې در سره زه ملګری یم. بالکل دغسې عالم کوي چې دا بدۍ دشمنۍ ختمولی شي، خلق متحد کولی شي، رای ولی. نو حکومت نه مراد پولیټیکل دی، پولیټیکل سرکار نه پولیټیکل اداره ای. اخو یو عام سړی وي او د علاقې صرف هغه اجازتنامه او خبره ورسره خلکو کړې وه، زه هغه نه اپاینټمنټ د ما هغه نه و کړی. او د هغې نه علاوه په بعضې ځایونو کې زه د پولیس والاو سره چې کله زما شیطانان مخالفین شیطانت وکړي او پولیس والا ما ته رامخکې کړي، نو چېرته د پولیس والا ما ته بیا په دروغه باندې ووایي چې جی د ادارو طرف نه موږ ته لیټر راغلی و چې دی دې نه راځي. نو زه خو پوه شم چې دی دروغ وایي، نو زم د دروغو مقابله په دروغ حکم زه ورته یم چې وروره ادارو خبرې مه کوه، زه ادارې تا نه ډېرې پېژنم، زه کرنیلان پېژنم، زه جرنیلان پېژنم، زه هغوی سره کښېنم پاڅم، زه د هغوی په وینا زم راځم. نو هغه هم دروغ ویلي وي، زه هم ورته دروغ وایم ځان ته خلاص کم چې هغه ته دا اندازه ولګي چې هو ځکه چې هغه خو د الله نه یریږي نه. زه دغو ادارو د افسرانو باندې ما یروي، نو په ادارو افسرانو یې زه م ویروم. زه ورته ووایم چې وروره که ته ما ته بو جوړوې نو ګوره هغه بو زه هم پېژنم. نو خلکو وایي چې هو دا ګورې په خپله یې ویلي دي چې دی د سرکار سړی دی. یو خبره بله وه په پنجپیر کې زما خپل یو حریف دی زما داسې ووایه چې حسد دې لري ما سره، هغه سره زما ګړبړ په پنجپیر کې اجتماع کې رالو. نو زه ترې نه راپاڅېدم، ما پسې ډېر ګڼ خلک راپاڅېدو، زما د زنده‌باد او د هغه د مرداباد چغې شروع کړې. نو هغه ته چې دا پته ولګېده چې خلک ورسره ډېر دي او سړی ما نه پاڅېده ما خرابوي، نو هغه په لوډ سپیکر اعلان وکړو چې انتظامي والاو ته اډر دی ونیسئ. نو زه چې کله هغه ځای کې هغې بنګلې ته ننوتم، کمې بنګلې کې چې ما بیان کړی دی، نو په بنګلې ته ننوتو کې یو سپایي ما ته په دې ګڼه کې رانږدې شو، د زرګونو خلکو پکې پته نه لګېده. سپایي ما ته وویل چې مفتي صاحب زه ستا ډېر غټ خیرخوا یم. هغه سړي ګوره ټلیفون هم وکړه، اډر یې وکړه چې دا انتظامي والا ته ووایه چې ونیسي. نو زمونږ افسران په حرکت کې راغلي دي، نیسي دی، ځان چې په څه طریقې خلاصوی شي خلاص یې که. ما ورته وویل چې زه بس پوی دې کړم، نور دې خدای خیر وکړي. نو زه چې هغه ځای کې پاڅېدم، موبایل مې په دروغه سر غوږ ته ونیو، جی سر جی سر خسي سر دل صحیح شوه سر. دا سر مې وکړه او بیا مې په تقریر کې دا ووی چې زه خو افسرانو را لېږلی وم، زه چونکې بره نه راغلی وم چې دا زمونږ جماعت والا ګډبډ نه شي. نو د انتظامي والا ګیر چاپیر چې کم سپایان ولاړو هغوی له مې دا تاثر ورکړه چې زه بره نه راغلی یم. هغوی لاس ونیو، د دروغو مقابله او د ظلم مقابله مې په دروغو باندې وکړه. او په حالت د ظلم کې ځان بچ کول د ظلم نه په دروغ هم جایز دي، دا خو قانوني خبره ده، توریه هم جایزه ده. او که ما دروغ ویلي وي الله به مې معاف کړي، نو ځان خو پرې نشم وجلی په چا. نو کومو ځایونو کې د خلقو په دروغه ما یروي خلک زه ویروم. نور الحمدلله الله په دې ګواه دی، نه ما زه ادارو سره تعلق شته نه مې بل چا سره تعلق شته. د پاکستان یو آزاد شهري یم او د وخت تېرېدو سره به خلکو ته خپله حقیقت معلوم شي. ډېره مننه مفتي صاحب. بل طرف ته راځو، که چېرې زه دلته مفتي منیر شاکر صاحب له راځم خو بیا ښه سړی یم، ټیک شو جي، او که نه زه ډاک پیر صاحب له ځمه یا باچا صاحب مبارک له راځمه، نو بیا زه مشرک یم. د دې باره کې تاسو لږ وضاحت وکړئ. که دا سوال رخ دی د خلکو طرف ته وي خو خلک به جواب کوي، که زما طرف ته دی رخ وي نو زما جواب دا دی چې موږ خو چاته هم مشرک نه دی ویلي چې یاره څوک ماله نه راځي نو هغه مشرک دی. او زه یوه خبره کوم
چې څوک هغو پیرانو مولیانو لورځي چې 50 کاله یا 100 کاله یا 10 کاله یې تیر کړل، یوه ورځ ورته دا ونه وي چې راځئ درس قرآن کوو، دلته کښېنئ ما درس قرآن شروع کړی دی، کلي کې د الله قرآن شروع کړی، نو دغسې خلکو له ولې ورځي؟ ځکه چې الله سره خو تعلق په قرآن جوړېږي چې 500 کالو کې ما ته یو مولا او پیر دی وښیي چې چاته یې قرآن ښودلی وي یا یې چاته دا ویلي وي چې ما له مرزه قرآن شروع کړه. موږ ته چې څوک راځي هغه ته موږ مؤمن او ښه مسلمان ځکه وایو چې موږ خلکو ته قرآن هم ښایو. موږ ته چې څوک راشي بغیر د قرآنه بله خبره نه اوري، سهار نه ته ما سره ناست یو کلم چې ته راغلی د کتابونو د دین حوالې اوري، د دنیا خبرې نه اوري. نو موږ ورته وایو چې کچرې د الله دپاره ورځې، الله دپاره دی تا ته قرآن ولې نه ښیي؟ ما ته یو پیر وښیه چې د هغه په ځای کې درس قرآن کېږي، او کني د سره کم ایجنسي ده چې د هغې په ټکټ دی خلک الله ته لیږي. الله ته خو خلک په قرآن نه بغیر بل څه نشي لیږلی. لہذا چې څوک هغو مولیانو له ورځي چې هغه قرآن نه ښایي، قرآن تلقین خلکو ته نه کوي، نو ظاهره خبره چې ګناهګار دی. او چې څوک هغه عالم له ورځي چې هغه ورته چې بهی ما کې هېڅ نه دي پراته، راځه قرآن ووایه، که دلته یې نه شي ویلی کلي کې ووایه، نو هغه عالم له چې ورځي ظاهره خبره چې ښه خبره ده. مفتی صاحب، مفتی منیر شاکر صاحب، دویم سوال نه پس د مونږ د اردو یو ډېر ښایسته شعر عرض کو، خو یو شعر زه هم ویم چې د اردو یو شاعر دی هغه وایي جو سچ ہے जो सच है उसे बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ. بل د پښتو یو شعر ویلی دی چې زمونږ په کلي کې تر اوسه دا خبره کیږي چې فیصلې د نصیبونو چېرته بره کیږي. وایي زه د دې خلکو سره ډېره زیاته مینه لرم، خو د دې خلکو د ذهنونو نه مې یره کیږي. او راځئ چې ټولو لس یو داسې جنګ ته ملا وتړو چې بې بارود او بې ټوپک او بې لښکره کیږي. د اردو شعر مې په دغه غرض ووي چې د ما د کلي یو مولانا صاحب ما په دې خپلې سوالاتو کې د هغه یو سوال راوړی دی، او مفتی صاحب ته دا وایم چې دا د ما د کلي یو مولانا صاحب ما ته په ماسخوتن کې ویلي، د خپل ګیټ مخې دی راته ویلي چې ته د مفتی صاحب نه دا تپوس هم وکړه چې اول مدرسه جوړول پکارو. تا خو اول 3 چته کور جوړ کو، مدرسه چې کومه ده نو هغه یې همداسې پرته ده. مفتی صاحب ډېر ښکلی سوال یې کړی دی، د الله دې د ده په عمر کې برکت واچوي، الله دې ده ته د کتابونو د لوستلو توفیق ورکړي چې بې پیدې خبرو په ځای دی کتاب ته رجوع وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته لاړه، اول یې اصحاب صفته مدرسه جوړه کړه، او که اول یې د خپل کور غم وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لاړو نو اول ابو ایوب انصاري ورته کور ورکړه، په دویم چت باندې ابو ایوب انصاري و، لاندې چت کې رسول الله. بیا یې د شپې سوچ وکړو چې زه بره یم، رسول الله لاندې دی، نو سهار یې ورته وویل چې ته به بره اوسېږي، زه به لاندې اوسېږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ځان ته د کور غم وکړ، دویم نمبر یې بیا د مسجد غم وکړ، مسجد نبوي جوړ کړ، دریم نمبر یې بیا مدرسه جوړه کړه. او مدرسه یې څه شی وه؟ لکه څنګه چې ما څه دیوالونه نشته داسې هغه هم څه دیوالونه نه وو، داسې چبوتره وه. نو اول خبره خو دا ده چې پیغمبر علیه صلات وسلام په کوم ترتیب کار کړی دی، زه په هغه ترتیب روان یم. دویمه خبره دا ده چې کور خو ما تاسو ته په اول سوال کې ووي چې کور ما ته چا جوړ کړی دی، ځای چا را کړی دی، کور پیسې چا را کړي دي، راته یې ویلي دي چې په دې کور جوړ کړه. مدرسې ته نه چا اوسه پورې پیسې را کړي دي، نه چا اوسه پورې د دیوال جوړولو دپاره سړی راغلی دی. او البته اوس مې هم دا ښېګړه ده، ثواب په نیت باندې یې ویمه چې الحمدلله کم څه چې را سره و ځمکه مې ورته اخیستې ده. نو مدرسې باندې مې په ځمکې لکونو روپۍ لګولي دي، د جوړولو را سره شته نه، او کور او ګاډی دا خو ما تا ته ووایي چې چاره له جوړ کړي دي. او د پیغمبر علیه صلات وسلام د ترتیب مطابق مولانا صاحب ته ووایه چې لږ سوچ پې وکړه. صحیح چې ډېره مننه. مینوالو ما نه منله، اوس مې ومنله، تاسو یې هم ومنئ. مفتی منیر شاکر صاحب چې زه کوم برداشت کوم، اعلان کې ما ویل چې زه نن مفتی صاحب نه دا تپوسونه کوم، مفتی صاحب ما سره په دې باندې خامخا لاندې وځي، جګړه به راسره پرې کوي چې دا تاسو ګډې وړې راوړي دي. مفتی صاحب الله مو د عزت د ژوند سره ژوندی لره. او مینوالو د مونږ سوالونه چې کوم هغه هم تاسو ورده، خو یو عرض کومه دغه سوشل میډیا چینل په وساطت سره د کیمرې په سترګه باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کلمه د خدای په وخت ځنګدن د ما نصیب نکي چې مفتی صاحب لپاره تلل
د ما زړه غواړي مفتي صاحب نه چې زه کوم لیکل ما ایښي دي دا د معاشرې جوړې شوي خبرې دي ما ته سوالونه جوړ کړي دي هغه مفتي صاحب سره زه شیر کوم د چا په زړه کې څه قسمه خبره وي ما په ړومبۍ ویډیو کې هم ویلي مفتي صاحب دا دروازې چې کومې دي مفتي صاحب په ځای وي نو دا دروازه کوله وي کله چې په کور کې د مفتي صاحب زوی نه وي مونږ واته ځل راغو مفتي صاحب په ځای نه وي دا ټلی مونږ لس ځل ټنګولي د نه چا جواب را کړی دی او مفتي صاحب چې په ځای نه بیا ګیټ بندي چا کې څه قسمه کمې وي هغه خلک هم راتلی شي دلته خپل کمې هم پوره کولی شي د چا څه قسمه سوال وي غلط فهمۍ کې راغلي وي هغوی هم دلته راتلی شي لکه زمونږ په شان که نه وي مونږ تر غوږه د هغه خبره راورسوي هغه خبره به بیا مونږ مفتي صاحب له راوړو ځکه چې مونږ راځو دلته کې کینو پاسو چې مې هم اوس کو مفتي صاحب سره یو څو خبرې هم وکړو په ډېره مینه خپل هوست ټولو مسلمانانو ورونو ته یوه دعا دعا وکړو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد یا الله د دې د ورمړو د چینل د په وساطت باندې رب زمونږ ټول اوریدونکي لیدونکي چا لاس پورته کړی وي زړه حاجتونه شرعي پوره کا یا الله د ورمړو خواږه خلک تی رب خپل مابین کې خواږه کا یا الله غیرتی خلک تی بې ځایه بدیو نه وساته یا الله دوی منځ کې اتفاق او اتحاد راوله یا الله سخی خلک تی مولیانو په چل ول وخوړل رب د مولیانو د پیرانو د چل ولو خوراکونو نه وساته رب خپل قرآن سره موږ ټول متفق او متحد کا رب د قرآن په ذریعہ باندې موږ ځان سره جوړ کا رب پراپګانډو فضولو خبرو حسدونو نه موږ وساته رب ټول ورمړ سره د تمام اهل اسلام او د پاکستان آباد او قائم ساته.